یو بزرگ شیطان ته وی چې یو مسله راته وکړه. شیطان ورته وی چې بزرگ صاحب زما مسلې خو ټولې داسې دي چې خلق ته کافر شي. هغه من يهده الله فلا مضل له، چاته چې خدای هدایت کړی هغه ته نشي گمراه کولی. خو هسې نن مې شوق پیدا شي چې د شیطان نوم یو مسله واورم. شیطان ورته وویلې چې ښه ده نو په خدای قسم چې ستا دومره ښه نیت دی نو زه به هم درته ټیک مسله وکړم، غلطه به درته نه کوم. وی ګوره ته خو پیرې خلق د لاسونه صفایي، خپې د ښکلوي، سجدې درته لګوي، لوی ولی او بزرګ. خو پیر صاحب یو نصیحت مې واوره چې داسې چرې ونه وی ګورئ چې زه هسې نه چې د مریدانو په غرور کې راشي چې زما لکونه او زرګونه مریدان دي او زه خو جوړ ډېر لوی سړی یم. نو وی پیر صاحب چې داسې چرې ونه وی چې زه ټکی ونه کړي او کدی اوویلې چې زه نو داسې به شی لکه چې زه. شیطان ورته وایي چې کدی اوویلې چې زه نو داسې به شی لکه چې زه. ما 6 لکه کاله د خدای عبادت کړی، 6 لکه کاله په دې ځمکه مې داسې ځای نه دی پرېښی چې زما د سجدې نه نه دی وتی. او یو ټکی مې وکړو، یو ټکی چې الله راته ووایي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه. نو ما ورته ووایي چې قال انا زه خیر منه، د دې آدم نه زه بهتر یم، زه دنه خیر. بس دومره ټکی مې وکړو چې انا خیر منه، زه د دنه بهتر یم، نو زه څنګه دته سجده وکړم. نو الله راته په جواب کې ووایي چې قال فاخرج منها فانك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين. اوزه زما د جنتونو د رحمتونو نه، او ان عليك لعنتي الى يوم الدين، ابلیس تر قیامت پورې مې لعنتی کړی. دا انا ټکی دی ولې وای، دا زه دی ولې ته صحیح که سیم خو زیمه هلکه بل څوک شته د خدای په مخ کې چې ووایي چې زه څوک شته؟ هغه کم شی دی چې ته پې ووایې چې زه؟ نو زما عزیزان دا زه ټکی چې دی نن ستا ټول ملک تباه کړو. اوس هغه زه ټکی بیا شروع شوی، هر یو چې راشي رونو زه به داسې یم، رونو زه به داسې یم، رونو زه به داسې یم. نو نتیجه به یې ګورئ او داسې بدتره نتیجه به یې ګورئ چې الله دې امان راکړي. ما نن چا تپوس وکړو چې دا تاسو ملیانو هم سړی ودرولی دي، مونږ ملیانو ولا قرآن ورکړی دی چې ستا آواز به په اسمبلی کې صرف د دین د پاره وي، که نور دې ټتو کو چې یا به زه سړک جوړ کم یا به ملک ټیپر کم، ټتې وکړو نو په دې ټکي کلمه تېره کو قرآن زه به نه وې، که دې زه ووایې نو ښه به نه وي. نو زما عزیزانو دا زه ټکی ډېر خطرناک.
او پاکستان تباہ او برباد شو د زد لاس نن وګوره ستا په ملک ما دا د جمعیت منبران چې ولاړو ما به ودرول او قرآن به مې ولاور داسې به مې لاس نه ونیو کلمه به مې پې تېره کړه چې داسې به نه وی چې زه به دا کار وکړم که دې ووایي چې زه به دا کار وکړم نو په ټکي به کافر شي زه څه شی څلوېښت کاله د پاکستان حکومتونه خدای جهنم له بوتله تباہ و برباد کو دیولک خدای ذرا ذرا کړو په اسمان کې زه به دا کار وکړم زه به دا کار وکړم ستا مور پې خدای چې کوم کار نه کړی هغه به بند وبې د ټولو د خدای دعوې کړې وې ملک ته تباہ و برباد ملک ته غرق دا مو وایه چې زه به دا کار دا وایه که د خدای توفیق او خدای وس راکو نو زه به دې څه کوم که د خدای وس نه وروره و اسمبلی کې یو حق خبره ده که د خدای توفیق نو انشاءالله داسې خبرې کوئ د دې نه سوا هم که بل کړت کړی نو پرتوک د نه وباسم او په سر یې درته دې ټولو ته زه به دا کار تا ته ګوره او کار کولو وټو نو ویلي چې زه به روټي کپړه مکان درکړم ویلي و که نه اوس هم لور وله بیا پاس کړه انشاءالله څه خو به دی نورم خراب وخوره زه به دا کار هر څه چې کوي په دې ځمکه یې خدای کوي د څه فیصلې چې کړي دي نتیجې انتظار یې کوئ چې څه به درته سمجھي سوداګان هم د سر په ټلیفونونو شروع شوي نتیجې ته ګورئ الحمدلله